امیزان څه شی دی؟ دا کمپني د کله له شروع شوې ده چې په یو کمپني کې ته کار کوې، خیر لږ ډېر معلومات یې حاصلول پکاري چې آیا د کمپني بیکګراوند سره کمپنی کوي څه، ما ته په روان مستقبل کې د څه فایده ده، او په امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، او آیا په امیزان زه د دنیا نه سامان خرڅولی شم که نه شم. د امیزان دی څه شی؟ اوله راځو، امیزان په 1994 کې لانچ شوی و، او د امیزان مالک د دې نه مخکې 1994 نه مخکې په مکډانل کې به برګرې پخولې. اوس که ته یو پښتون ته ووایې چې یاره داسې یو برګر پخولو والا هلک راپاڅېدو او نن هغه د 188 بلین مالک دی، تا ته پته را پښتون به څه وایي؟ مړی یې پوډر یې خرڅ کړي، مړی یې غل دی. نه، دا کارونه په غلا کې په پوډرو کې نه کېږي، دا کارونه په ویژن سره کېږي. همیشه زه وایم ویژن غټ ساتئ. اوس درته وایم 1994 کې چې کله امیزان لانچ شو نو دومره ورسره پیسه نه و چې خپل بورډ جوړ کړي، نو په رنګ باندې amazon.com لیکل او شروع یې د څه نه کړه، د خپل کور د ګیراج نه یې شروع وکړه. اوس درته بیا وایم هلکانو جنکو په دې کې نصیب نه وګورئ، دا هغه هلک نصیب انسان په خپله لیکي چې یو کار نه کوي په نصیب کې نه، خو چې یو کار دی وکړه د نصیب دی. الله پاک وایي ته یې وکړه نو ځکه الله د بره نه راځي. دا همیشه دا ویژن د ځان سره ساتئ، د ځانه قمقلان مه جوړوئ، د ځانه چې دی هغه طرف ته به مه ځئ کوم طرف ته چې زموږ مشران تللي دي او خپل ژوندونه یې تباه کړي. 1994 کې چې امیزان لانچ کو، د خپل ګیراج نه به کتابونه خرڅول او په خپله به یې شپ کول، په دې کې شرم نشته. ګورئ په 1997 کې 1 ملیون 10 لکه کسانو باندې چې سامان خرڅ کو، نو د امیزان مالک په خپله لاړو او پیکیج یې ډلیور کو، هر شی وخلي. ګورئ دا یوه خبره واورئ، د شپې څه نه کېږي، دا مه وایئ ګورئ چې په شارټکټ مالداره کېده په دنیا کې نشته، هر شی یو پروسس، کال دوه لګي خو انسان خپل ځای له راشي. زړه به نه وهئ، که تا ته ولګي چې یاره نه امیزان زما لپاره نه دی پروډکټ دی ته نقصان وشي، زړه به نه وهې، زړه به نه وهې. زما سره داسې سټوډنټان دي چې اوس د میاشتې هغوی 1 لک درهم کوي په قلاره، چې یو پروډکټ نه کېږي نو هغه لرې که. راځو چې امیزان کې سیلینګ ماډل څه دي، په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي، د امیزان ټوټل ورث څه دی، او دا کمپني کوي څه. امیزان ټوټل ورث چې دی کلوز ټو $1 trillion دی، او امیزان هر روزانه $1 billion سیل کوي، او په امیزان څومره خلک سامان خرڅوي 1.63 ملیون پی سیلرز دي زما استاشن، خو 300 ملیون بایر دي. سوچ وکړه 300 په دې کې 170 ملیون چې دي پرایم یوزر دي. په امیزان کې پرایم یوزر څه ته وایي؟ دا هغه کسان دي چې امیزان ته هره میاشت $10 ورکوي، خو د دې ډیلیوري فری او نیکسټ ډے ورته پروډکټ کور ته رسي. په امیزان باندې هر روزانه 1.63 ملیون پیکیجز چې دي 170 سمثینګ هر روزانه پیکیجز ډیلیور کیږي، او 180 فلفلمنٹ سنټرز دي. فلفلمنٹ سنټر څه ته وایي؟ په کوم ځای کې چې د امیزان ویر هاوس او هغه خپل سامان هلته سټور کوي او خرڅوي. اوس راځو په امیزان باندې به تاسو څنګه سیلینګ کوئ. اگزامپل والا یو کس په افغانستان کې دی، پاکستان کې دی، دنیا په هر ګوټ کې دی، دی په امیزان څنګه سیل کوي؟ د امیزان باندې د سیلینګ لپاره ستاسو سره یا به موبایل یا به لیپټاپ وي، کروڑاو ته ضرورت نشته. ستاسو سره $10 نه هم شروع کولی شي، د 500 نه هم شروع کولی شي، د وړې نه شروع کولی شي. اوس په امیزان کې به ته د افغانستان ته به دا سوچ کې چې یاره زه ناست په افغانستان کې یم، زه په امریکا کې څنګه سامان خرڅوم. اسانه طریقه ده، ته ناست په پاکستان افغانستان کې ته به د هغه ځای نه ساین اپ کې څنګه چې ته ټیک ټاک ته ساین اپ کې، دا پوره طریقه به ته زه وښیم سټپ بای سټپ چې اکاونټ به څنګه جوړوې، سامان به څنګه لې، هر څه. نو ته به څنګه کې چې تر دې سره ساین اپ وکړو، لیسټینګ به وکړې، سامان به ورته راولېږي، بیا به ته وایې چې سامان به رقم ځای نه لرم، دا به راته هم وښیم چې سامان به رقم ځای نه الې، او ته به وایې چې ما ته پته څنګه لګي چې کم سامان خرڅېږي، دا به راته هم ووایم چې کم سامان ښه خرڅېږي. په امیزان کې سیلینګ ماډل دو دي، FBA فلفلمنٹ بای امیزان. فلفلمنٹ بای امیزان څه ته وایي؟ په پښتو کې راته فلفلمنٹ وایي پوره کولو ته، بای امیزان یو کار چې امیزان پوره کوي. په دې سیلینګ ماډل کې سیلر د پوره دنیا نه ته ناستې، اوس لیټ سې تر افغانستان پاکستان کې ناستې یا په بله دنیا کې ناستې، ستا په امریکا کې سټور دی او ته FBA کې ستا کار څه شو؟ ته به صرف لیسټینګ وکړې، بس دا پروډکټ لیست کو، سپلایر دی پیسه ورکړه، په سپلایر دی په کوم ځای کې ناستې؟ په چاینا کې. امیزان به ته ایډرس درکړي، وروره سامان دې دې ځای ته راولېږه، ته به خپل سپلایر لا ایډرس ورکړي،
امیزان ته به سامان هغه شپ کی چې کله امیزان ته سامان ورسی امیزان دی باکس سکین کو سامان بستا ایکټیو شي چې سامان دی ایکټیو شو کسٹمر واغستو امیزان به خرڅي پیک کوي شپ کوي ته بناس په افغانستان کې په قلاره ته پیسې میلاوي اسم مکوا دا پروسس ریپیټ کا دا اف بی ای شو او دا پروسس ته په پوره دنیا کولای شي تاسو په امریکا کې خاص په کینیډا کې کولای شي په یو کې په پوره دنیا چې په دنیا کې ته په کم ګوټ کې امیزان دی په دوبۍ کې ته په یو ساعت کې نه ستا پوری مرزي لري چې څومره مخې ته بوزي انسان تاسو ته څنګه په غر کې سورې کولای شي چې څومره مخې ته بوزي هغه ستا مرزي ده پوره دنیا باندې ته پروډکټ سیل کولای شي او د پوره دنیا نه خاص سیف ماډل د دې ماډل د لپاره کمپنی ته ضرورت نشته صرف پاسپورت لګي او بینک سټیټمنټ لګي یا ستا آی ډي لګي پوره طریقه پر تخین چې اکاونټ سټپ بای سټپ په تاسو وکم او د دې کاروبار د لپاره تعلیم تم ضروري شته دا مې ریږي چې یار زموږ تعلیم نشته موږ بس کو انګلیش نه راځي انګلیش تم ضرورت نشته نن سبا هر براوزر چې دی هغه پښتو ته اردو ته فارسی ته ترانسلیټ کولای شي نن سبا ارس آسان دی ون کلیک ته ون ټچ ته بس بینک اکاؤنٹ پکا دے جس پیسے رہتا راځي نو اف بی ای ماډل باندې تاسو پوه شئ چې فلفلمنٹ بای امیزان کې پته سکے ستا بسیب دا کاری چې ته لیسټینګ کې ستا سامان به امیزان ته راځي او امیزان بهر سکے خو په دې میتھډ کې به ته امیزان ته 30% ورکې بالکل دا مناسب ریټ ته ولی ته مزدور بنه ساتي تبا ویر هاوس بدینی ارس برته امیزان کې سامان د سٹور کوي پیک کوي شپ کوي ریټرن ارس امیزان کې ته په قلاره ناسه بس او دا یخیا تا ته اړو کې نه مو بس ارس امیزان کې تا ته ایمیل راځي چې یار موږ دي سامان خرڅو موږ شپ کو سامان خرڅو موږ بل میتھډ د اف بی ام فلفلمنٹ بای مرچنټ فلفلمنٹ تاسو ته پته ولګي چې ته پوره کېږي د بای مرچنټ چې هغه کې به ته خپل پیکینګ کې شپینګ به ارس په خپل کې خدا میتھډ ته په اپ ملک کې کولای شي په کوم ملک کې چې امیزان موجود وي اوس په پاکستان کې افغانستان کې د امیزان ویر هاوس نشته نو ته پاکستان افغانستان کې نشي کولای دوبۍ کې په نور ملکونو کې چې په کوم ملک کې امیزان کالته اف بی ام کولای شي او که په کوم ملک کې امیزان د هغه ملک ته اف بی ای په پوره دنیا کې کولای شي دا دوا سیلینګ میتھډ شي په امیزان کې اوس په سیلینګ میتھډ کې دوا داسې د پروډکټ سیلینګ میتھډ دی چې هغه باندې ځان په هکې یو ته پرایویټ لیبل د پرایویټ لیبل څه مطلب دی چې یو پروډکټ تر چاینا نه والی هغه خپل نوم ورکړي لیټس سه دا آیپیډ ما په چاینا کې واغستو په دې سپلایر ته چې یاره په دې زما لوګو لګو زما هر څه لګو دې ته پرایویټ لیبل وي د دې لپاره به ته لیسټینګ کې خو د دې سره سره به ته پی پی سی کمپین چلے او دا به خلکو ته ایډورټایز کوي خلکو ته بخې چې یاره دا زما پروډکټ دی زما پروډکټ والی بل په امیزان کې بل سیلینګ میتھډ دی هول سیل وته وي هول سیل څه مطلب لري چې ته برانډز خرڅې په امیزان باندې برانډز هر څوک خرڅوي شي ته د یو رجسٹر ډسټریبیوټر نه سامان والی هغه وتا ته انوایس درکې امیزان وتا ته اپروول درکې سامان خرڅو په هول سیل کې دا فائدہ را چې ته په پی پی سی کمپین نه چلے او په هغه کې ډیر زیات سامان وږي نو په دې کورس کې به تاسو ته پوره ماډلز خیم اف بی آی اف بی ام هول سیل په دې پورا چې اکاونټ په څنګه جوړو سامان به څنګه الو امیزان ته به لیګو څنګه لیسټینګ څنګه کیږي شپینګ څنګه کیږي هانټینګ څنګه کیږي دا پورا هر څه موږ زده کوو سټپ بای سټپ نو دا د امیزان تاسو ته ما ورغو کې ریکاپ تر کو په نیکسټ لیسن کې به تاسو ته خیمه چې یارا موږ به امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو که تاسو د امیزان سره اکاونټ په امریکا یورپ په دې کې کولاو هاي نو د هغه یو لینک ته بل لینک ته ضرورت لوته نشته که تاسو په دوبۍ کې ټول لینکونه به زه درکم تاسو ته به زه د هر ملک لینک درکم خو لیټس سه تاسو په یو ملک کې خاص ټور چلی او ته چې یار زو سره بل ملک نو ته پورا مارکیټ پلیس په یو پیج باندې راوستې شي هغه اسانه ده دغه لپاره ایمیل لګی نو اسم نه لګی تاسو سره ستا جیمیل له ساين اپ ته ساين اپ د لپاره تاسو سره څه پکاري چې تاسو سره ستا پاسپورت سکین پی ډی اف کې سکرین شاټ نو او یو میاشتې بینک سټیټمنټ چې پاغه ستا ایډرس وي او چې میک شور چې دا بینک سټیټمنټ ایډرس چې هغه واضح او ورسره په انګلیش کې نو دا به امیزان ته از پروف ته پاره زو تاسو به سیستم ته بوزم په سیستم کې به تاسو ته خیمه چې یارم بر امیزان سره اکاونټ څنګه کولاو د ویریفیکیشن نه به موږ پس سکو نو دا ورکوټه ریکیپو چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي 1.63 ملین سیلرز دی په امیزان 300 ملین ته خلک کمپټیشن نشته خپ قلاره او امیزان ګرو کوي
کته ته څوک وایي نه مړه په امیزان کې کمپټیشن دی، هیڅ کمپټیشن نشته. امیزان نور ګرو کوي، دا میتھډ زده کوي، ښه کاروبار دی. $1 بلین سیل هر روزانه کوي چې زما پښتون رور ته د کال $1 ملین هم کوي، ډېر شی او پاسیبل. تاسو ته هر څه چې دی که نه ویژن ساتئ، همیشه هر څه په مایند سیټ ویژن، زه همیشه مایند سیټ غټ ساتئ. ځان د پښتنو خبره به نه اورئ چې یاره څومره دي څادر یي د هغې عمر خپې غځوه، نه د څادره خپې وباسه چې درته پته ولګي خپې دې ایښې شي چې یاره ما ته خو غټ څادر پکار دی. نو زموږ د مشرانو په متلو پسې به نه ځئ، دنیا بدله شوي، ډېر سمارټ شوي، ځان سمارټ کوي، ښه همیشه هغه کار کوئ چې په کومه کې تاسو سکون ازادي. زما د دې کورس مقصد دا دی چې تاسو زه د غلامۍ نه راوباسم، چې تاسو د دنیا کې د کار نه علاوه نور هم شته. تاسو ته زه ویم چې پیسه په دنیا کې ګټل څومره په اسانه په سمارټ طریقه او حلاله طریقه راځم. دا راته نه یم چې لاړ شه غلا زنا په دې کې نشته، سمارټ کار دی بس. اوس زه تا د یو انسان دی ګوره، اسانه مثال دی، یو انسان دی ته ما ته ووایې چې یاره زه د پاکستان نه افغانستان ته پیاده لاړ شه، څومره ټایم به لګي؟ رایټ، ممکنه ده، خو کېدای شي په لاره به باران وي، د هغې ما ته به تکلیفونه وي، خو بل کس ته ما ته په جاز کې کښېنه به زما نظر ورسي، په ګنټه دوه کې به ورسي. ولې؟ هغه منزل خو یو دی که نه، یو منزل ته به ورسو، خو دا بل ولې په کال کې ورسېد، دا بل ولې؟ خو هغه سمارټ کار جاز یې واغست، په جاز کې لاړ. نو زه درته وایم چې کامیابي چې دا کامیابي همیشه سمارټ کار چې کې زر به خپل منزل ته رسې. پیسه جوړول په نن سبا دنیا کې ډیجیټل زمانه ده، په اسانه $2 ته په هره میاشت ښه په اسانه هېڅ هم مه کوه ته جوړولی شي. دا زه تاسو ته شین باغ نه ښیم، دا زه تاسو ته حقیقت وایم چې هر روزانه $1 بلین سیل کوي او دا پټه خبره نه ده. امیزان 1 ټریلیون لکه دا د ځان هوایي خبرې نه دي چې زه ووایم چې نه، دا حقیقت دی. زه به درته امیزان انالیټکس هم وښیم چې یاره دومره سیل اړو ضرورت هم نشته، په خپله یې وګوره، تا ته په خپله پته ولګي. نو راځئ چې ځو په دې کې موږ یې زده کوو چې موږ به اکاونټ څنګه